عبادة ابن الصامت د حضرت عبادة ابن صامت رضی الله عنه نے روایت ده د انصاری ده د بنی خزرج قبیله نه ده او مدنی ده د دې کنیه ابو الولید آدیش ہے وشهد العقبتين دغه دو عقبه اولا او عقبه ثانیه ته راغله دغه په خبره عقبه اولا دي ته وي نبی رسول الله منا تلاړو تاریخ لیکلی او دعوت ورکولو چا بشړولو اچھا خبره نه منله منا سره یو زیره اوس په جمعه تم جوړ دے دغه ځکه د انصارو یو شپږو کسان خیمه کې ناسو خبره اتوري کولی او دیو بلیدا ابو بکر رضی الله عنه نبی علیہ السلام سره الله حبیب ولوی راځي دی لبم خبرو نو دغه کسان خیمه کې د انصارو د مدینه ناس وګور دین د اسلام بنیاد انخته ایت د الله حبیب دعوت ورکو ځوانانو هغه دعوت ته وکي خو ایمان راړو دی ټول په بل کالای د دین ډیر رالل او بیا په بل کال لاغې نه ډیر رالل او به وعده کا معاهده او شجتا سو مدینه ته راځي او مونږ به ملک د ځان او د بچو په شان حفاظت کوو نو دا دور لوی صحابي دي چې د پاغه دواړو شپو کې موجودو دین او د اسلام بنیاد لګیدل اوس منار سوکلار شنول ته جمعات جوړ دي چې کوم ځای کې خیمه او نبی رسول الله دعوت ورکړو او د اسلام جړې لګیدل هغه ته وي مسجد العقبه منا کی جمعات ته مسجد العقبه دې دین د اسلام جړې لګیدل او د بدر او ټول جهادونو کې د الله حبیب سره شامل دي عمر رضی الله عنه بیا شام ته قاضي لګل او معلم لګل بیا دې دا غزین حمص تراغه بیا فلسطین تراغه او فلسطین کې رمله او زید غزه کې د وفات شوه او چاویلی بیت المقدس کې وفات شوه او د دې دعا یا کال عمر دغه وخت او چاویلی چې د معاویه رضی الله عنه د خلافت پورې ژوند دی او دا یو دا کسانو نه چې د الله د حبیب په زمانہ کې قران ورته یاد او سینه کې جمع او دا ډېر دنګ کدوالو خیستو سید ابن عفیر وای چې وکانه طوله 10 اشبار یعنی لس لیش تدا سوګتو او د دین یو سل یو اتیا حدیث منقول دي او دا د خپل انصارو سردارو د الله د حبیب نمخ کې په قوم کې سردارو اینا پسم سردارو بعد ابن صامت رضی الله عنه نو یو سل یو اتیا حدیث د دین منقول دي دو بعد ابن صامت رضی الله عنه نے روایت ته وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وحوله او غیر چا پیر د الله د حبیب نا عصابه یودل ومن اصحابه د مرغرونا عصابه دل ته وی د لسو نوال سلوخت پوره او دا ماخوذ د من العصب عصب مضبوط والی ته وی نو عصابه د لسو نوال سلوخت پوره دل ته وی غیر چاپیرت یو ډل د مرګورو ناستوا وی بایعونی ما سره بیعت کوي نام درته وی ګور الله حبیب خپل صحابه ته د توحید دا خبره او د شرک د نکولو بار بار وصیت کولو بایعونی ما سره بیعت کوي علا الله تشرکو بالله شیئا دا چې نه بشری کوي د الله سره څه شی ونا غټا مړې ژوندې غلا بن کوي ولا تسرقوا غلا ون کوي ولا تزنوا او بدکاری ون کوي ولا تقتلوا اولادکم او نب وجن خپل اولاد بن وجن لکه په خواbe ژوندې لونه خولې د دی وجنا چر سبب د سخري او د عار د وجنا ولا تاتوا ببهتان اورات للبن کوي ببهتان په دروغ سرا تفترونه بین ایدیکم وارجلکم چې جوړوي تاسو هغه مخ کې د لاسونو د خپو مخ کې جوړوي وای لاسونو خپو نو مراسي د ځان د وجه نه دی او دروغ جوړ کړي نو دا بنوي یادادا چې بین ایدیکم وارجلکم داده
هر سړی چې یو کار کوي نو خخپی او لاس د سره د هغې مخې لیکئ نو دا معنا من قبل انفسکم ومن عند ذواتکم د ځان د طرف نه او د خپل نفس د طرف نه به دروغ په چا نه جوړوئ او بعد دا م وایي چې من بین ایدیکم وارجلکم دا معنا غلط ګمان دی او ستا غلط خیال دی او د هغې د وجې نه ته اوس په چا باندې څه کې بهتانونه او تهمتونه لګې یا بعضې وایي دا بین ایدیکم و ارجلکم دا دی مخامخ چې یو سړي ته ناست دی نو بهتانونه پې مه لګوه په چا به بهتانونه ځکه بهتان د غیبت نه لویه ګناه او ګناه کبیره هسې بېسې یو سړي باندې تهمتونه ولې لګې او بیا مخامخ پې لګې مخامخ یې هغه باندې یعنې تهمتونه لګې ولا تعصوا فی معروف او نافرمانی به نه کوئ په یو کار نیک کې د دین کار دی نو هغې کې نافرمانی به نه کوئ فمن وفا منکم هر هغه چا چې پوروالی وکړو د تاسو نه په دې خبرو فاجره علی الله نو اجر د ثابت دی په الله ومن اصاب من ذلک شیئا او هر هغه څوک چې ورسېدو دې مذکورو ته د دې څیزونو نه او په دغه ګناهونو کې یو ګناه وکړه فعوقب به فی الدنیا او سزا ورکړې شو د ته په دې باندې په دنیا کې سزا نه مراد یا خو د هغې هغه حد دی لکه د غلا لاس پرې کولی د زنا سل دوری دی یا سنګسار دی یا بعض علماء لیکلي چې دې کې مراد هغه مصائب دي ځینې وخت د ګناهونو د وجې نه بیماری راشي مصیبتونه راشي فعوقب به فی الدنیا دنیا کې سزا ورکړې شو فهو کفارة له نو دا به کفاره شي د دې ګناهونو د رېږدو دپاره او دې کې د علماو اختلاف دی چې دا حدود کفارات دی او که نه دا مسله اختلافي او د ائمو په منځ کې لکه یو سړي غلا وکړه او په د ګواهان پیش شول او لاس ته کټ شو نو آیا د آخرت د بوج نه خلاص شو که نه یا دا نور حدونه دي یو سړی قصاصا قتل کړی او قتل شو نو د آخرت د بوج نه خلاص شو که نه نو امام شافعي رحم الله او نور ائمه وایي چې بس د خلاص شو امام ابو حنیفه رحم الله وایي چې نه دا خو دنیوي سزا وا د آخرت د پاره به توبه وباسي دې وجه نه ای وایي احناف دا وایي چې دا حدود روادع او زواجر دي او دا کفارات د ګناهونو د پاره نه دي او هر چا خپل خپل دلایل دي ومن اصاب من ذلك شيئا او هغه څوک چې ورسېدو دغه مذکورو ګناهونو کې یو شیتا ثم ستره الله علیه او بیا الله پرده راواچوله په دنیا کې چاله پتهونه لګي دا فهو الى الله نو د معامله الله تسپارل شوی دا ان شاء عفا عنه که خوښ نو معافي به وکړي دنه او ان شاء عاقبه او که چرې خوښ شي نو د دې سزا به ورکړي وی فبایعناه علی ذلک مونږ د الله د حبیب سره په دې خبره بیعت کو فبایعناه علی ذلک مونږ د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره په دې باندې سوکو په دې خبره مو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره بیعت کو متفق علیه وان